أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين आमज़दा कायम पवाड़ जहानो मदाद मुस्तफ़ायम पदे खुले मज़नून गुलाम ज़दा कायम पवाड़ जहानो मदाद मुस्तफ़ायम د چمکنی ٹی وی فخر چمکنی مقابلہ حسن کرت سلورما او آخری سیمی فائنل د لرننگ سکول بازار گڑی کی ترسره شو. د دې پروګرام مشر ملما د قومي وطن پارټي ضلعي چیرمن حاجی ملک سلیم چمکنی وو. د دې پروګرام سرپرستی مولانا عبدالمتین محتمم جامعہ صدیقیہ او اکرم امیر محتمم دارالعلوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جمروزآباد کولا او صدارتی دا جامعہ خدیجۃ الکبریٰ محتمم مولانا اقبال حسین کولا. پدی اخیری مقابلہ کی د جامعہ ابن عباس احمد علی ولد فدا محمد علومبے د جامعہ صدیقیہ ہارون دویم او د مدرسہ دارالعلوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمروزآباد مومن ولد امین خان دریم پوزیشن ترلاسه کو. مشر ملما د چمکنی ٹی وی ټیم ته شاباسي ورکړو او کامیاب شوي طلباو ته مبارکباد ورکړو. زه ډېر خوشاله شوم چې په داسې وخت کې چې دا د میډیا دور دی او دا میډیا دور دی او د کمپیوټر دور دی چې د دوه کالو ماشوم وي نو هغه لاس کې موبایل نیولي او څوک په بوجي ګوري او څوک په څه ګوري لیکن چې دلته کوم ماحول دی او کوم ماشومان د قرآن پاک تلاوت وکړو قرات وکړو نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې شکر الحمدلله زموږ په کلي کې داسې مدرسې شته د مولانا عبدالمتین صاحب غوندې د اقبال صاحب غوندې خلک او د اکرم صاحب چې داسې عالمان شته چې هغوی زموږ بچو ته د موبایل په ځای باندې د قرآن پاک تلاوت د قرآن پاک حفظ د دې تشریح سره نو ډېر شکر دی څوکلې داسې کلی دی چې په دې کې د دین دغه ډېر په مخ کې روان دی او په دې باندې زه د ټولو علما کرامو ته مبارکباد ورکوم چې د دوی په دغه سره زموږ په کلي کې چې کوم دی د دین اسلام دغه چې کوم دی هغه شروع دی ورځ تر ورځه په هغې کې زیاتوالی راځي. زه دې ټول ته مبارکباد ورکوم دا چې کومو ټولو ماشومانو چې کومو د قرآن پاک تلاوت وکړو. په اخره کې مشر ملما
حاجی محمد سلیم کامیاب شوی طلباو کې انعامات تقسیم کړ او داغي حوصله افزایی وکړه. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.